حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې څومره مهربان دی. یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره تشریف فرما دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته فرمای اے زما صحابو زتاسو تداسی او عمل اونخم چې د هغې په وجه باندې ستاسو ګناهونه ختم شي او هغه عمل ستاسو د ګناهونو د پاره کفاره وګرځي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ضرور راته وخیا. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمای اسباغ الوضوء عند المکاره چې پورا مکمل او دس چرندام کول په داسې وخت کې چې کم وخت کې طبیعت ناګواره غني ناخوخه غني طبیعت نغواړي زړه نغواړي لکه موسم یخ دی یا اوبه یخې دي یا بله څه وجه ده خو د دغه وخت کې چرندام کول زړه نغواړي. نو په دغه وخت کې د الله د رضامندۍ دپاره د الله د خوشحالۍ دپاره او دس چرندام کول دا گناہونه ختمی. او دویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وکثرت الخطا الى المساجد او ډیر زیاد قدمونه کې خودل مسجد طرف ته د مسجد طرف ته تک. نو چې څومره انسان مسجد ته زیات ځي دومره به د دې انسان ګناهونه معاف کیږي. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و انتظار الصلاة بعد الصلاة او د یو منځ نه پس تر بل منځ پورې انتظار کول دې سره الله ګناهونه معاف کوي او دام د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. بیا دا درې عملونه دي واړه عملونه دي او ډیر ثواب والا او بشارت والا عمل ندی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فذالکم الرباط دا درې عملونه چې چا وکړل نو داسې شوا چې یو اسلامی حکومت په باونډرۍ باندې د مجاهدینو پهرداري وکړه. شپه ده ټول مجاهدین آرام کوي او دغه یو مجاهد کلک ولاړ دی او دې پهرداری کوي دې سکیورټي کوي او دې څوکیداری کوي. نو دته چې څومره ثواب الله ورکوي دومره دې درې وړو وړو عملونو کوونکي ته الله جل شانه ثواب ورکوي. نو محترمو راځئ چې اول د حدیث مبارک په دې اولنۍ حصه باندې سوچ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس کوي دې ته عربی کې استفهام وایي چې آیا داسې یو عمل درته ونښیم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه دې دپاره چې دې خلکو کې یو جوش او جذبه پیدا شي دی کې یو ولوله پیدا شي په دی کې یو شوق پیدا شي او دی هغې کار ته ای عمل ته توجه سره کینی. نو ګورئ نبی علیه السلام دې کار ته دومره توجه صحابو له ورکړه. نو بیا موږ ولې خپلو بچو ته خپلو رونو خویندو له خپلو رشته دارانو له د دې اعمالو توجه ورنکو. او بیا په دې کې اولنی عمل چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم وښودو هغه عمل باندې م لږ سوچ وکړو. وضو کول چرندام کول مخ مینځل لاسونه مینځل خپې مینځل دا خو هسې هم صفایي سترایي انسان له پکار ده. نو ګوره نورو احادیثو کې م راغلي دي چې دې سره الله جل شانه ګناهونه ختموي. صغیره ګناهونه په دې چرندامو سره ختمیږي. امام ابو حنیفه رحمهم الله له الله جل شانه دا طاقت او دا قوت ورکړو دا کرامت یې ورکړو چې هغه به لیدل چې ګناهونه به د لاسونه د مخ نه او د خپو نه د چرندام اوبو سره کته غورځېدل. به هر حال نو یو دا چې کوم وخت کې زمونږ طبیعت نه غواړي نو په هغه وخت کې چرندام وکړو. لکه نن خلک وایي جمع دی مونځ ته مې زړه کېږي خود یې اوبو ته مې زړه نه کېږي. یا بعضې خلک وایي چې یاره استاد جي مولانا صاحب مفتی صاحب که چېرته په دې جمعې کې موږ ته دا وضو یې راته معاف کړه دا اودس یې راته معاف کړه څومره به ښه وي. آیا څه کتاب کې داسې څه خبره نشته؟ نو ګوره دقه خبرې دا د عوامو خبرې دي. دویم عمل نبی علیه الصلاة والسلام خی چې کثرت الخطا الى المساجد مسجد ته بار بار تک. نو خلک یو بانه کوي چې او زمونږ کور لري دی دکاندار وایي زما دکان لري دی پټي والا وایي زما پټی لري دی
نو دغم بانی دی رورکا کور دے لرے دے نبی علیہ السلام وی تا تا پدی سوا ثواب ملاویگی کہ دکان دے لرے دے نبی علیہ السلام وی تا تا ډیر ثواب ملاویگی ځان را رسوا سمره چې ته لري او راځي سمره چې ډیر قدمونه واغستل دومره ډیر ثواب درته ملاو شو او هغه واقعه ټولو ته معلومه ده چې لري صحابه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي چې موږ مسجد نبوي سره نږدې کورونه جوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړل او یې فرمایل چې پاغه تاسو ته ثواب ملاويږي او دریم نمبر کې د یو منځ نه پس د بل منځ انتظار نګوره چې سحر منځ دیو کو نو چې وخت در سره ماسپخینه پورې کینا ماسپخین منځ دیو کو مازیګر پورې کینا مازیګر دیو کو ماخام پورې کینا ماخام دیو کو ماسوتانه پورې کینا نګوره د الله په کور کې بناسته د الله په ذکر کې او مشغولي په تلاوت کې او مشغولي او د الله نه په دعاګانې غواړي آهو زاری بوي آهو بوکا بوي عاجزانا درخواستونه بوي الله جل شانه ته او بیا اخیری چې په دې حدیث کې کوم مضبوطه خبره او مضبوط عمل او ډیر ثواب ذکر شو هغه دا چې ګوره هر انسان دا توفیق او طاقت او قوت او باور نه لري چې هغه لاړ شي او د مسلمانانو د ملک په سرحد باندې د مسلمانانو مجاهدینو پهرداریو کی سیکیورټیو کی څوکیداریو کی ډېر مجبوره خلک بیانوي نو نبی علیہ السلام یو آسان عمل وښودو چې بس دا عملونه شروع کا نو تا ته الله دومره ثواب درکوي لکه چې ته د شپې په وخت کې په باونډرۍ باندې د مسلمانانو مجاهدینو څوکیداری کې دا درې واړه عملونه دي محترمو خپل ورونو ته مخی خپل خویندو ته مخی خپل زامنو ته مخی خپل لوریانو ته مخی خپل رشتہ دارانو ته مخی خپل ګاونډیانو ته مخی سلام دا درې عملونه مخی نو تاسو ته هم ثواب ملاويږي زمنګ هم په دغه ثواب کې حصہ وي آخرت کې به ان شاء الله زمنګ د ټولو عمل نامې د دغه ثوابونو ډکې وي او د دې درې وړو عملونو د وجيبه الله جل شانه موږ تاسو ته ټول ګناهونه معاف کړي الله جل شانه دې عمل کولو توفیق نصیب کړي